د ایکسل چارټس په لسم درس کې وایي چې څرنګه کولی شو په سټیکډ بار یا کالم چارټ کې له ویلیوز سره پرسنټیج هم وښیو. دا زما سره سامپل ډیټا ده. زه غواړم چې د همدې ډیټا نه یو ساده سټیکډ بار یا کالم چارټ جوړ کړم. نو دا ډیټا به ورته مکمل انتخاب کړم. انزرټ ټیب باندې کلیک کوم. چارټس مثلا سټیکډ بار چارټ راخلم. دا چارټ ورته یو څه ریسایز کړم. ټایټل ورته انتخاب کړم، لږ یې بر وړم او په ټایټل کې ورته وایم چې پروینشل ریوینیو بای کوارټر. دا ټایټل ورته واپس مینس ته راوړم او لیجنډز هم غواړم چې د ټایټل لاندې راته شو کړي پلس لیجنډز ټاپ. دا لیجنډز ورته انتخاب کړم، دا هم یو څه بر وړم. پلاټ ایریا ورته انتخاب کړم، دا یو څه بر یوسم او دلته یې تر اخره رسوم. په دې سیریز باندې یو ډبل کلیک کوم. د دې 150 پر ځای مثلا ورته صرف 50 راخلم. انټر کلوز. په دې هر یو سیریز باندې یو رائټ کلیک کوم. ایډ ډیټا لیبلز، رائټ کلیک، ایډ ډیټا لیبلز، رائټ کلیک، ایډ ډیټا لیبلز او ایډ ډیټا لیبلز. د هاریزونټل اکسس ویلیوز به واپس ډیلیټ کړم. ډیلیټ او دا چارټ ورته انتخاب کړم. دا به تر اخره ورسوم. دلته به هم تر اخره راوړم. ګریډ لاینز مې هم نه دي پکار، ګریډ لاینز به ورته انتخاب کړم. ډیلیټ. اوس غواړم چې د دې ډیټا لیبل سره راته پرسنټیج هم وښیي. نو د هغې دپاره یو طریقه دا ده چې دا کالمز به ورته مکمل انتخاب کړم. کنټرول سی، دلته ورته بیا پیسټ کوم. کنټرول وی. په دې لومړني سیل کې ورته چې مساوي دا ویلیو به ورته انتخاب کړم. تقسیم د سم، دا مکمل رینج به ورته انتخاب کړم. F4 بیا F4. ګورئ روز یې لاکډ شوي او کالمز یې انلاکډ دي. په ریفرنسز باندې مو د ایکسل بیسکس په لومړني درس کې په تفصیل سره کار کړو. قوسبند، انټر. دا سیل به ورته انتخاب کړم، تر اخره یې ډریګ کوم. همدغه سیلز به ورته تر دې اخره هم ډریګ کړم. اوس ورته پرسنټیج باندې کلیک کوم. مثلا که غواړئ چې یو عدد اشاریه هم ورسره وښي، په دې بټن باندې کلیک کړئ، یو عدد اشاریه به هم ورسره ښیي. نو د دې دپاره چې دغه پرسنټیجز هم دې ډیټا لیبلز ته ایډ کړم، په دې ډیټا لیبل باندې یو ډبل کلیک کوم. ګورئ دا مکمل ډیټا لیبلز د غزني دپاره دي. نو د ویلیوز فرام سیلز آپشن به ورته انتخاب کړم. دې رو باندې کېکاږم او دا رو به ورته مکمل انتخاب کړم. واپس په همدې رو باندې کېکاږم. اوکې. ګورئ دا مکمل پرسنټیجز هم راته ډیټا لیبلز ته ایډ کړه. خو د دې کمې پر ځای به ورته د دې ځینه نیو لاین انتخاب کړم. همدارنګه د خوست ډیټا لیبلز ورته انتخاب کړم. ویلیوز فرام سیلز، دې رو باندې کېکاږم، دا مکمل رو ورته انتخاب کړم. واپس په همدې رو باندې کېکاږم. اوکې. او دلته ورته نیو لاین انتخاب کړم. همدارنګه د پکتیا دپاره دا ډیټا لیبلز انتخابوم. ویلیوز فرام سیلز، دا رو ورته مکمل انتخاب کړم. واپس په همدې رو باندې کېکاږم. اوکې. نیو لاین. ګورئ د پکتیا ډیټا لیبل سره هم راته دا مکمل پرسنټیجز ایډ کړه. خو که چیرته تاسو 2014 نه مخکې ورژن ایکسل استعمالوئ، په هغې کې به د ویلیو فرام سیلز آپشن وجود نه لري. نو بیا کولی شو چې د یو بلې طریقې نه استفاده وکړو. دا به واپس کلوز کړم. دا مکمل روز به ورته انتخاب کړم. کنټرول سی، دلته ورته بیا پیسټ کوم. کنټرول وی. خو دا ویلیوز به واپس ډیلیټ کړم. ډیلیټ. په دې لومړني سیل کې ورته چې مساوي دغه نمبر راخلم. امپرسنټ ډبل کوټیشنز سپیس بیا ډبل کوټیشنز امپرسنټ او دغه پرسنټیج به ورته انتخاب کړم. انټر. ګورئ لومړی راته دا نمبر راواخیسته او ورپسې دا پرسنټیج د ډیسیمل په شکل راواخیسته. نو د دې دپاره چې همدغه فارمیټس راته دلته هم راکړي، په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم. په شروع کې ورته د ټیکس فنکشن راخلم. په ټیکس فنکشن باندې مو د اډوانس ایکسل په 30 درس کې په تفصیل سره کار کړو. دلته ورته یو کاما ورکوم، ډبل کوټیشنز او په فارمیټ کې ورته چې هیش کاما ډبل هیش بیا ډبل کوټیشنز قوسبند او د پرسنټیج لپاره هم دلته ورته د ټیکس فنکشن راخلم. په اخره کې ورته یو کاما ورکوم او د فارمیټ لپاره ورته چې ډبل کوټیشنز هیش ډاټ ورکوم، ځکه زه غواړم چې یو عدد ډیسیمل هم ورسره وښي. بیا ورته یو هیش ورکوم، پرسنټ سمبول راخلم،
ډبل کوټیشنز قوس بند انټر. ګوره د دې نمبر د پاره راته دا فارمیټ راواخیسته او د پرسنټیج د پاره راته دا فارمیټ راواخیسته. اوس ورته دا سیل انتخاب کړم، د خو هم تر اخره ډرای کوم او لاندې به هم تر اخره ډرای کوم. د دې ډیټا لیبلز لپاره مې پرسنټیجز تیار راخیستې دي. د پکتیکا لپاره لومړی دا ډیټا لیبل انتخابوم، بیا په همدې ډیټا لیبل باندې کلیک کوم. په فرمولا بار کې ورته چې مساوي دغه سیل ورته انتخاب کړم ځکه همدا د کوارټر 4 ویلیو ده او دلته کوارټر 4 هم دغه سیل راځي. انټر. دا ډیټا لیبل ورته انتخاب کړم. فرمولا بار کې ورته چې مساوي دا سیل ورته انتخاب کړم. انټر. دا ډیټا لیبل ورته انتخاب کړم. مساوي دا سیل ورته انتخابوم. انټر. رستنی ډیټا لیبل ورته انتخابوم. دلته ورته چې مساوي او دا سیل ورته انتخاب کړم. انټر. ګوره د دې مکمل ډیټا لیبلز په شانتي د پکتیکا ویلیو سره هم راته پرسنټیجز راکړه. خو د پکتیکا نه غیر په د نورو ډیټا لیبلز کې ګوره لومړی پرسنټیج ښي او بیا ورپسې نمبر ښي. په پکتیکا کې کو ګوره لومړی نمبر راغلی ده او بیا ورپسې پرسنټیج راخیستی ده. دا کولی شو چې په دې سیل کې یو ډبل کلیک کړو، دا پرسنټیج به ورته مکمل انتخاب کړم. کنټرول ایکس دلته ورته شروع ته راوړم. کنټرول وی امپرسنټ ډبل کوټیشنز سپیس بیا ډبل کوټیشنز بیا امپرسنټ او په اخره کې دا امپرسنټ او ډبل کوټیشنز به ترې واپس ډیلیټ کړم. انټر. دا سیل به ورته انتخاب کړم، دی خو هم تر اخره ډرای کوم او دی خو به هم تر اخره یوسم. ګوره اوس دلته هم راته لومړی پرسنټیج راواخیسته او بیا یې راته نمبرز راکړه. اوس ګوره په دې درې ډیټا لیبلز کې راته په لومړي لاین باندې پرسنټیج راکړی ده او نمبر یې راته په دوهم لاین باندې راکړی. خو په دې ډیټا لیبل کې راته پرسنټیج او نمبر دواړه په یو لاین باندې راکړي دي. که غواړئ چې دلته دې هم راته په لومړي لاین باندې پرسنټیج او په دوهم لاین باندې نمبر وښي، په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم. دلته مې چې په ډبل کوټیشنز کې ورته کوم سپیس راخیسته ده، د سپیس کې کلیک کوم. د الټ بټن سره د انټر بټن کې کاږم. اوس ګوره که دا فرمولا بار زه ایکسپینډ کم، دا نیم فرمول راته دوهم لاین ته راوړ. فرمولا بار به واپس کولاپس کړم. انټر. خدا اصلا د کوارټر 4 ویلیو ده، نو دغه لومړنی ویلیو ورته انتخابوم. په فرمولا بار کې ورته دلته کلیک کوم. د الټ بټن سره د انټر بټن کې کاږم، بیا انټر کې کاږم. ګوره اوس راته په دې ډیټا لیبل کې هم په یو لاین باندې پرسنټیج راکړه او په دوهم لاین باندې راته نمبر راکړه. نو په دې طریقو سره کولی شو چې په سټیکډ بار یا کالم چارټ کې له ویلیو سره پرسنټیج هم وښیو. دا درس تر همدې ځای و. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.